بنسي دور د جذبې د مینې د خوږلک نه ډک خلک دي چې کله هم د خپل وطن ته راځي نو کوبني شم چې ټوله ملګري مونږ ته ټایم ورکړه ورسه چې یاره بیا دا بل ریټیکېټ وي نو صدر هغه تاړې مخې ته بازار دوه درې سیاسي خبرې کوم موږ ته مولانا خپل زوی لډي خان لکي تر راغلی ده او موږ له لکي نه شیر اعظم وزیر تاسو ته راغلی ده خندا خبره نه ده ډېر عمر سره پېژنو ماشاءالله که بیا تر شک ګڼو بیا یو لس کې وزیرواله به ووایو ملګرو عدنان وزیر د ده دوه غټې خوبۍ درته ښیم نمبر 1 انتهایی عاجز او ملنساره سړی ده څوک شک پسې ګڼي دویمه ټول عمر تېر ده نه یې نوکرۍ ختې کړي دي نه یې کالوني جوړې دي نه یې د دې تاسو په حق باندې ډاکه والې ده چې ایم پي اے جوړ شي وزیر جوړ شي او بیا چې کوم دا ارباو روپیو جایدادونه جوړ کړي وزیرو بندیو دا الیکشن دی نظریه الیکشن ده تاسو وکتل چې ګډ پاکستان چې د پاکستان تحریک انصاف سره کم ناروا سلوک ونه شو او موږ خو بیا تاریخ دغه ده د پښتنو چې مظلوم سره هر وخت ولاړ دي د جابر د بدماش د غونډه که هر ریاست ولري لاس به ورسولی چې نه یې منو الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف احیا مو کړې ده د خیبر پښتونخوا کې اوس چې په لارې راتلمه د کرو په علاقې راله هر ځای چې د پیډیایي جنډه ولاړه ده هر ځای چې موږ امیدوار ولاړ ده موږ مقابله لکه نن مولانا صاحب والي صاحب چې کله یې نه جوړېده نو زه پښتون کې به نشي جای کوم یو عالم یو مدرس یو محدث یو شیخ او د علم نه د اسلام علم نه یو لبریز سړی و او الحمدلله د ده چې کوم امانت پاته ده د ده چې کوم زوی ده د ده ټول عمر د بندو خلکو مخې تېر ده څوک په د ده په کردار باندې چېرته داغ ونه لګوي نه یې بدعنواني کړې ده نه د بندو په نام باندې عربان نه کربان ګټلي دي نن چې د چا سره مقابله ده نو هغه سړي یوه خوبي ده زه چې په 2002 کې بني حجاج وم نو اکرم خان دراني به راته یو وړ غوندې لینډ کروزر وزړې زمانې وال نن وخت کې هر څه شی قبولي پښتون هر شی قبلوي خو تکبر چېرې نه قبلوي د دې تکبر نه زه نه دې ګوایم او تکبر د جنس راغی تکبر د دولت او د پیسې راغی بل ته وښیه چې د ده سړي سره د خپلې پارټۍ موال نه وکړه او موږ پارټۍ وکړه جمعیت علما اسلام چې بار بار د دغه صدر الله خلکو ووټ ورکړی ده مولا فضل الرحمن زموږ وطن ته چې اشاره کړي اتمېړه سړي د خپل د کور نه دي زمن وریړه او وریړه اتمېړه یې لکي تر ولاړو یې ټام ته ولاړو په ریزرو کې څلور شګې دي 12 بھائی جمعیت چې نور څوک شته که دغه تاسو چې ډېر لیدلي یو دا ظلم ده که نه ته لکي مروت چې د سړي زوی نه وینې چې هغه د مروتو نمایندګي وکړي ته په ټانک کې د ټانک خلکو حق نه وینې چې هغه د هغه خلکو نمایندګي وکړي او واړو ور به
اکرم خان ته مولانا صاحب ته تا اولاد تا ورونه تا زمنوا امیدوارانی MLA-ګانې ولې دا مروت دا وزیر دا ته بې وجته ښکاري خدای حکومت درکړ نن وخت کې پاکستانی قوم ته په دې خبرې کله ختم نبوت ترمیم راته سلیم صافي به تاسو واورو او ورته مولانا ولې د دستخط کړی و واوره وایي چې دا ډرون دپاره اټیک دپاره مو په طالبانو باندې اډې ورکولې نو ولې دې رابطې کړې وه د دوی اسلام ته ګورو نو شورکوټ ته لاړ ته هغه محلونه وګورو چې کوم اسلام په نام باندې دو په خپلو کورونو جوړ کړي دي واورئ نن به راځي خلق ته به د کتاب په نام او هغه جنت په نام چې خدای راستي چې دی درنه وویني تاسو به غلطئ نو لہذا ما مخکې پروګرامونه دي بدو خلکې موږ یو عالم ته ټکټ ورکړی ده موږ امیدواران وبلې شي په لکې چې او چې چېرته دي د کردار سکروټوني مې کړې ده شنر ده تکړه ده غیرتي ده ایمانداره ده ملنساره ده پښتین ده په خیبر پښتونخوا خبره کوم نو لہذا د دې نه پښلي امیدواران د دغه بنو د خلکو په قسمت څخه نسل راتله که څوک پیسې ته ایمان وایي یا څوک دماغي طور باندې نه پوهېږي او اوس هم دي چې ملا به جنت درکوي جنت عشره مبشره باندې ویلي شوي دي چې دا خلک جنتیان دي نور خو بیا به روز محشر د هر مسلمان حساب کېږي اول خپل حساب نه جان صفا کا بیا دا ساده پښتانه چې بار بار د جنت په نام دین په نام او دې ته اردو کې ورته وایي دین فروشي دا دین فروشي خاتمه وکړئ پښتنو پښتنو نن خو مو دا تاړو هماغه نسته مزه نسته ده آٹھ فروری پورې موږ سره دا طریقې دي ظلم ده کله یو ډرامر سره جوړوي او کله بل ډرامر سره جوړوي یو ټیم یې وي چې PTI جنډه به چې کوم ده موږ لیدل نه غواړو تھانېدار پولیس ریاست PC دا ټوله بدماشي شروع کړې وه خو پښتنو چې کله وویله چې پښتون سرچینې نه مني نن مو دا جنډې داسې ولاړې دي الحمدلله راځئ چې فشارونه وکړو واورئ دومره خبره موږ ته پته نشته چې د دوه 8 فروری پورې نورې چې کومې ډرامې کوي خو ویښ شو دې ته ویښ شو چې 8 فروری د الیکشن په ورځ به دې تا ایجنټان پولینګ ته پرېږدولو ته نه پرېږدئ نو لہذا که پښتونخوا کې په یوې علاقې چې داسې وشي او خبر شو چې ډومېل یا منډان یا بکیاخیل په هغې کې PTI خلکو خپل ایجنټ ونه رساو نو دا به سټل دی دغو ټولو خلکو اقومو بېګره کوږي دا به کو انشاءالله ایجنټ به رسوو دوم پلانینګ دا ده چې بکسې به بدلوي نو ایجنټان به په خپلو بکسو داسې ناست دي داسې به په ناست دي لکه نن وخت چې ملاګان په خپل په دولت باندې پارې ورکوي
आखिरी 2 बातें उर्दू में। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर लोगों, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के झंडे लहरा रहे हैं। आज हमसे जो लोग खुश होते थे कि निशान भी छीना और खान को भी छीना, जेल में डलवाया और उम्मीदवार भी छीने, कागजात भी छीने, ये चीना जब्ती करने वाले लोग देख लें कि ये हमारा झंडा है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा आज़म है। हम खान के साथ डट के खड़े हैं। मैदान भी हमारे पास है, ना हम किसी को अपना मैदान छीनने देंगे और ना हम बुज़दिलों की तरह सरनगू होंगे। इंशाअल्लाह जो बेगुनाह कैदी 804 अडियाला जेल में सिर्फ उन नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहा है। जब उसने ये नारा लगाया कि निजाम पोशीदा है, पाकिस्तान में अदालती निजाम न के डवाडोल हुआ है बल्कि जमीन बोस हो चुका है। उनका नारा था कि कानून की हुक्मरानी लाऊंगा। उनकी आवाज है कि पाकिस्तानियों को समाजी इंसाफ दूंगा। तो लिहाजा इसको न होने से या रोकने के लिए पाकिस्तानियों को डराया गया। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम डरे हो? क्या तुम डरे हो? देखो मुझे पाकिस्तान के दिनवार में ये नारे हमने लगवाए, आपके नारे मान आ रहे हैं, आइस आ रहे हैं। मैं फिर पूछता हूँ, क्या आप डरे हैं? क्या खान के साथ करे हैं? क्या आप शायद वजीर को जितवाएंगे? क्या मौलाना नसीम अली साहब को जितवाएंगे? क्या आप मौलाना की सियासत का जनाजा निकालेंगे? तो फिर आज आपको मुबारक हो, आपने मैदान मार दिया। Di Pastano, waziro del Urbane Granio. Dia menjadi di Peshawari. Bakhulai, Pastana doni kabile girati di. Pada tasu yo tarikh ta, और पाकिस्तानी पांडे तासुवार उमर फखर का बनाई तो लिहाजा बदले खावले लिहाजा देर स्पिंजीरी उलाद दी वक्त बतीर सी वो जमाना बा दगेरती दगड़ाउरो दगेरानो वार उमर में याद साथी लेकिन मर्ग हटता मरुबा अशाइर वही वे मर्शा दास के मर्शा के वतन दर पर से उड़ पल बहासी जोड़ी के दुश्मन दर पर से उड़ यो खुदाई We're